نکاح کول په عام حالت کې دا سنت دي او بعض حالاتو کې واجب هم ده، لازم هم ده. لومبۍ نکاح اول د چا شوې وه؟ د حضرت آدم علیه السلام مبارک د حضرت حوا علیه السلام په جنت کې الله تعالی نکاح وکړه. کله چې دغه دواړه مبارکان ځمکې ته راغلل، تشریف یې وروړ، نزول د دوی وشو، نو په ځمکه باندې د دوی د اولاد ابتدا وشو او په مخ د ځمکه چې څونه انسانان دي هغه ټول د حضرت آدم علیه السلام په اولاد کې راځي. ځکه قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي خلقکم من نفس واحده، تاسو ما پیدا کړی یو نفس واحد نه د حضرت آدم علیه السلام مبارک نه. په مخ د ځمکې چې څونه انبیاء کرام تېر شوي دي هغه ټول وادونه کړي دي، ټولو نکاحګانې کړي دي، مګر دوه انبیاء کرامو واده نه دی کړی. یو حضرت یحیی علیه السلام مبارک دی چې دوی مبارک واده نه کړی، او بل حضرت عیسی علیه السلام دی چې هغه لا واده نه دی کړی، خو چې قرب قیامت کې د دوی مبارک نزول کیږي نو دوی به بیا واده کوي. حضرت سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ حضور علیه السلام د نکاح هغه مقاصد ښیي او حدیث مبارک کې ورته فرمایي ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نکاح خلق د څلورو مقصدونو په وجه باندې کوي. یو لمالها د مال په وجه باندې کوي. د بعض خلکو په ذهن او سوچ او فکر کې دا وي چې دغه خاندان کې به واده کوم نو ځمکه به د دوی ماته راشي ډېره پکې، د دوی کور کې به زما حصه راشي، د دوی چې کوم جایداد کاروبار دی بزنس دی دې کې به زما سې حصه راشي. د مال په وجه باندې بعضې ځایونو کې بعضې خلک نکاحګانې کوي. حضور علیه السلام فرمایي چې ولی جمالها، بعض خلک مال ته نه ګوري، حسن ته ګوري. مال دې ورسره نه وي، غریب دې وي، مسکین دې وي، خو چې ښایسته دې وي، چې الله تعالی ورته حسن ورکړی وي نو داسې ځای کې د هغوی د واده خواهش وي. حضور علیه السلام مبارک فرمایي چې ولی حسبها، او بعض خلک د حسب نسب په وجه باندې یو ځای کې واده کول غواړي چې یو خو د ملکانو کورنۍ وي، د میاګانو کورنۍ وي، د سیدانو کورنۍ وي، او په دې خاندان د کلي کې د خاندان یو نوم وي چې سبا په ډله کې که زما خبره کېږي نو زه په فخر سره ویلی شم چې پلانکي اوچته کورنۍ کې ما واده کوي. نو د بعضې خلکو سوچ دا وي چې زه د اوچتې کورنۍ کې واده وکړم، او اخره کې حضور علیه السلام مبارک فرمایي ولدینها، او بعضې خلک د دیندارۍ په وجه چې کوم دی یو ځای کې واده کوي. هغوی په دې مقصد کې ګرځي چې زه یو دینداره بیبي وګورم، او په دغه دور کې یو دینداره بیبي او چې باعمله بیبي هم وي، چې دیندار هم وي او باعمله هم وي، د دې ګوره نعمت بدل نشته، د دې نعمت بدل نشته. ځکه چې یو د انسان بیبي دیندار دی ډېر د څیزونو نه بې فکره وي. ګورئ که دی په ورځو د کور نه د څه وجوهاتو په وجه بهر وي نو دی ډېر فکرمند وي، دی ډېر بې فکره وي. ګورئ د بچو په وجه چې کوم دی هم بے فکر وي چې زما بیبي دینداره ده، هغه به تربیت کوي. دغه رنګې د کور د حیا په وجه باندې دا هم بې فکره وي چې زما بیبي دینداره ده، هغه به د خپل حیا زما
زما د حیا د کور د حیا په خیال ساتي. د والدینو په حق کې دغه خاوند بې فکره وي چې زما بیبي دینداره ده، زما د والدینو عزت په خیال نه ساتي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کومه بیبي 15 وخته لمونځ ادا کوي، د رمضان المبارک روجې نیسي او د خپل عصمت د خپل حیا خیال ساتي او خاوند ته خوشاله وي، ورځ د محشر د جنت په اتو دروازو کې چې د دې کومه دروازه خوښه وي دا د جنت ته داخله شي. زنانو ته ګورې جنت ګټل اسان دي، ځکه چې 15 وخته لمونځ کول، د رمضان مبارک روجې نیول او د خپل خاوند ادب کول، د هغه تابعداري کول، بس دا بیبي جنتی د جنتی ګورې. سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا فرمایي که ته واده کې ابو هريره نو ولدینها دیندار زنانه وکړه چې بعمله وي. سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په باره کې پتا سو بارها د علماو نه اورېدلي چې دای د خپل د بادشاہت په وخت کې لباس به بدل کو او د شپې په بهر راوتل ګرځېدو. د یو کور په خوا کې تیریږي، یو مور لور ته لګیا ده چې لوري دی پيو کې اوبه واچوه. دا لور ورته وایي چې مورې تا ته پته نشته امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ منع کړې ده چې په پيو کې به اوبه نه اچوي. او سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دې د کور په خوا کې ودرېدو او دا خبرې د دې مور او د لور اوري. دا لور ورته وایي چې مورې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ منع فرمایي ده. دا مور ورته جواب ورکړ چې امیر المؤمنین به خو سودوي، هغه به خوبونه کوي، اوبه پکې واچوه، چا ته پته لګي. دا لور ورته جواب ورکړي چې مورې که امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ودوي دا خدای خودنه دی، دا رب خودنه دی، هغه ته حکم کړه زه پکې اوبه نشم اچولی. سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا کور په نښه او په سبا یې خپلې بیبي ته وفرمایه چې لاړه شه او دې کور کې زما د زوی دپاره رشته وغواړه. بیبي ورته فرمایي چې امیر المؤمنین دا خلک ډېر غریب دي، مسکین دي او د دوی موږ سره رشته داسې لږه لایقه نه ده. مبارک ورته فرمایي چې نه، د دوی دا لور دینداره ده، سبحان الله، الله نه یریږي، الله نه یریږي. هغه رشته سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خپل بچی د ورپاره هغه جنۍ بیا وکړه، هغه جنۍ خپل بچی ته واده کړه. نو اصل شی دین دی. او داسې هغه بیبي نه الله تعالی په اولاد کې داسې عظیمه هستی پیدا کړه چې حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه دا مبارک نوم چې هغه 3 کاله او 3 میاشتې او تقریبا 15 ورځې حکومت کړی او داسې ښکلی حکومت یې کړی چې د هغې مثالونه اوسه پورې خلک ورکوي لګیا دي. او داسې د رعایا په حق کې مصروف و چې خپلې بیبي ته یې بارها وفرمایل چې زما بیبي زه ستا د زوجیت چې کوم حق دی په ما باندې هغه زه نشم پوره کولی، نو زه به تاله طلاق درکړم، نو تاله به الله تعالی یو بل خاوند درکړي، ځکه چې زه د بادشاهۍ په خدمت کې دونه مصروف یم د خلکو په منډه تونډه کې چې زه ستا حق نشم ادا کولی. بیبي ورته وفرمایل ای عمر بن عبدالعزیزه تا دپاره خو به نورې ښځې پیدا شي، خو ما دپاره به ستا غوندې ښکلی خاوند پیدا نه شي. تا کې چې کوم خشیت پروت دی، تا کې چې کوم د الله تعالی یاره پرته ده، هغه ما چا کې نه ده لیدلې. دا یو واحد بادشاه چې د بادشاهۍ په تخت باندې کېناستو نو په ټس ټس یې وجړل.
نن سبا خو د بادشاهۍ دپاره مو تاسو یو بل له سر ماتو لګیا په پیسو باندې وټونه اخلو لګیا په پیسو باندې 2000 3000 15000 چې مازیګر ته خبره رسي ریټ اوچت شوی وي د ووټو او بیا دغه سړی چې ووټ خرڅوي په جومات کې دعا کوي یا الله د عمر سے پشان یو عادل بادشاہ راولا ووټ خرڅ کړی وي دغه سړی او په جومات کې بیا دعا غواړي چې یا الله د عمر سے پشان یو عادل بادشاہ راولا دا زموږ د قول په عمل کې چې کوم د تضاد دی الله دې مسواف وکړي نو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه د داسې د زنانه په اولاد کې پیدا شو ولې چې مشران دیندار هغه برکات په اولاد کې را روان دي چې د چا والدین د چا نیانو ګونه دیندار وي هغه اثار په اولاد کې پورې راځي د مبارک ورته یو زنانه راغله د عراق اوسېدونکې وه هغه زنانه چې عراق نراله مدینه منورې ته نو د حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه تپوس وکړو چا ورته ویل چې دا مخامخ پلورې دی او د دوی د کور مخې ته د یو د ټاټ دا چې کومې بورۍ دي د دې څادر ځوړند چې دا کور ته دننه شوه دغه بیبي کور کې عجیبه منظر ګوري چې یو زنانه لګیا ده لوښي وینځي خو د لوښو د وینځلو دپاره خاوره لګوي په لوښو باندې یو طرف ته کوې دی یو ښکلی بوټی دی یو وړه شان دولکاچه جوړه ده دغه د عراق زنانه په زړه کې وایي چې دا د عمر بن عبدالعزیز صاحب خادمه ده جوړه دا به د دوی نوکره وي دی بیبي نه یې تپوس وکړو چې بادشاهي وخت کوم ځای کې دی وایي اوس به راشي ته کښېنه دلته دغه بیبي فرمایي چې یو شخصیت را دننه شو دغه زنانه ورته وایي د دې کور زنانه ورته وایي چې زه خو ستاسو په انتظار وم چې تاسو به راځئ وایي دا وخت دا سړی ورته وایي چې زما وخت نه غوندې دا مهارت په کارونو کې ولګېدو نو ځکه لیټ شم وایي دغه د وخت بادشاه د کوی نه اوبه زر زر راوباسلې دې زنانه ته یې کېښودلې هغه زنانه لوښي وینځل او هغه لوښو کې ورته سرکه کېښودله روټۍ ورته کېښودله او ده خوړل شروع وکړه دغه د عراق زنانه وایي چې زه حیران یم چې دا د دې کور جوړې خادمان دي بادشاه خو به داسې ښکلي لباس کې وي او ډېر د هغه یو ډېر ښکلی استقبال وي وایي چې دغه شخصیت کله روټۍ وخوړه وایي دا بیبي ما ته وایي چې راشه بادشاهي وخت ته ته څه ویل غواړې وایي ما ورته وایي چې دا بادشاه دی ما ته وایي چې دا بادشاه دی وایي سرکې سره یې روټۍ وخوړه سرکې سره وایي ما ورته خپل گزارش بیان کړو چې ای د وخت بادشاه زما خاوند وفات شو 15 بچی مې دي لوریانې مې دي او زه راغلی یم چې د هغې لپاره څه ماهانه وظیفه مقرره کړئ تاسو یتیمانې دي چې د هغې تربیت وکړم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه ورته یو بچی له 1000 درهم مقرر کړي چې دا دې شته یو بچی دپاره 1000 درهم دغه زنانه فرمایي چې زه د الله شکریا ادا کوم چې الله ستا شکر دی چې داسې ښکلی بادشاه دې راباندې مقرر کړی وایي چې دې دویمې بچی دپاره هم راله 1000 درهم ولیکل نو وایي زه نور هم ډېر د الله شکریا مې ادا کړه چې یا الله ستا ډېر شکر دی وایي دې درېیمې بچی دپاره هم 1000 درهم یې راته ولیکل د څلورمې بچی دپاره هم 1000 درهم ولیکل خو چې د څلورمې بچی دپاره 1000 درهم یې ولیکل نو وایي ما عمر بن عبدالعزیز ته فرمایل چې الله دې ستا مقام نور بلند کړي الله دې ستا درجه نور اوچته کړي وایي حضرت عمر بن عبدالعزیز قلم کېښود چې د 15مې بچی لپاره درته نه لیکم دا زنانه وایي چې زه حیرانه شوم چې عجیبه کار وایي ما ورته وفرمایل چې ولې وایي څو پورې چې ستا د رب شکریا ادا کولو نو زما تعلق هم رب سره جوړ خو چې تا پکې زما نوم راوستو نو زما تعلق دې ختم
زما شکریه ما ادا کوه د رب شکریه ادا کوه دا هم د وخت بادشاهان نو دا د هغه دینداره بیبي برکت وګورئ ښه د هغه دینداره بیبي برکت وګورئ دا نن سبا چې د حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیه د تقریبا 900 کال وشو او د غوثیت او د بزرګۍ دا دور چې غږیږي لګیا دی د مبارک والدین ګورې هم ډېر اعلی او بالا وګورئ دارنګې لال شهباز قلندر صاحب رحمت الله تعالی علیه وګورئ چې د دې والد صاحب حضرت سید کبیر الدین رحمت الله تعالی علیه چې د دې واده نو د واده پر ورځ باندې د دې والد صاحب یو وړوکی شان د خوراک څخه ټوکړه راوچته کړه خولې ته یې واچوله نو ناګهانه په زړه کې راغله چې اوهو دا خوراک به په ما حلال او که حرام د دې خو به څوک ما خو چاته تپوس ونه کړو دا مې خو نه کړه نو تر 40 ورځو پورې خپلې بیبي له کور ته تشریف یوړل وګورئ تر 40 ورځو پورې خپلې بیبي له تشریف یوړل کور ته د 40 شپو نه بعد چې خپل کور ته تشریف وروړ بیبي ورته فرمایله اے سید کبیر الدین دا ته ولې کور ته نه راتلې وایي بیبي د واده په ورځ باندې ما یو مشتبه شیز وړلی د هغې د وجې کور ته نه راتلم هسې نه چې د دې مشتبه شیز نه زما په وجود کې طاقت جوړ شي او د هغه طاقت نه مالی خدای یو بچی راکړي او هغه چېرته نامرادې دي نو 40 ورځو پورې د هغه خوراک اثرات زما په دې وجود کې وو چې هغه اثرات ختم شو الله تعالی راغله نو د داسې پاکو حسنو نه بیا څوک پیدا شو د لال شهباز قلندر صاحب رحمت الله علیه ته پیدا شو نو چې والدین دیندار وي اولاد هم پورې بیا ماشاء الله ورکوي کورونه حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی صاحب رحمت الله علیه د مور بیبي د قرآن حافظه او دې چې کله مبارک د خپل مور بیبي په بطن مبارک باندې نو مور بیبي به د کور کار روزګار کول او سره به د قرآن تلاوت هم کول چې دا مبارک کله پیدا شو د 14 پارو حافظ د 14 پارو د پیدایشي حافظ دا ولې مور بیبي دیندار و والدین دیندار و د علامه اقبال صاحب چې دا نن دور غږیږي نه جاده دې کې د مور او پلار د دیندارۍ ګوره لاس دی علامه اقبال صاحب فرمایي چې زما پلار نور محمد صاحب په بینک کې نوکر په بینک زما مور بیبي مال او د بینک چې کوم خوراک براتلو کوم ګټه براتله زموږ کور ته د هغې نه مال چېرته خوراک نو راکړی ځکه چې د بینک وایي دا خوراک دا مشتبه دی وایي زما مور بیبي یو چیلۍ واغېستله د هغې نه به چې کوم دی څومره پیله شلی کېدل هغه به مال راکړل وایي زما مور بیبي زما داسې تربیت وګورئ نو دې دور کې چې دینداره بیبي چاته ملو شي نو د هغې نه عمل بدل نشته ګورئ او تقریبا چې 10 کاله یا 8 کاله مخکې چې لاړ شي نو چې ماشومان به مور ودو کول نو د خدای ذکر به ورته کولو د کلمې طیبې ذکر به ورته کولو خو اوس الله دې معافي وکړي چې اوس ماشوم ودو کوي موبایل مور سره وي پلار سره موبایل وي موبایل ورته ولګوي هغې کې ماشوم چې کوم دی ودې کې ګوري نو د داسې ماشوم تربیت نصیب دی الله دې مذهب د ټولو محافظ شي یو آیات مبارک په خطبه کې وویلې چې ومن آیاته ان خلق لكم من انفسکم چې د الله تعالی د نشانو د یو نشانی دا هم ده چې ستاسو د نفسونو نه ازواجا بیبیانې پیدا کړي تاسو دپاره دا بیبي دا زنانا لانفسکم من انفسکم ازواجا ستاسو د نفسونو نه ما پیدا کړي
یعنی چې څنګه ستاسو جذبات دي داسې د بیبي هم جذبات شته څنګه چې ستاسو خواهشات دي داسې د بیبي هم خواهشات شته څنګه چې ستاسو احساسات دي داسې ستاسو د بیبي هم احساسات شته لتسكنوا الیها د پاره د دې چې تاسو د خپل بیبي نه تسکین حاصل کړئ آرام حاصل کړئ بیبي چې نیک بیبي وي دیندار بیبي وي دا د خاوند پورې ډېر ملاتړ کوي په سب وخت کې ګورې ډېر بیبي دیندار بیبي په کار راځي او په غم کې دا خپل خاوند ته ډېرې تسلیانې ورکوي لکه حضور علیه السلام مبارک چې کله د اسلام اوایل زمانه کې دعوت په چلولو ډېر مشکلات مبارک ته ورغلل حضرت سیدہ خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ورته تسلیانې ورکړي دا د دیندار بیبي هغه علامت ده نو لتسكنوا الیها چې دین ورته تسکین ملاوي آرام ورته ملاوي وجعل بينكم موده ورحمه او ما ورزولو د خزي او د خاوند ترمنځ محبت د عربو چې لومبه دور اسلام اول ایام نو په هغه وخت کې د خزي او د خاوند محبت په دا ډېر عیب ګڼي که چا ته په پته ولګي چې د خپل بیبي ډېره خوښه ده نو خلکو به ورپورې خاندل دا به خلکو عیب ګڼلو پورې ښه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راځي ورته فرمایي اے د الله رسول ستاسو په دې ټولو مخلوقات کې څوک ډېر زیات خوښ دي نو هغه صحابي ته حضور علیه السلام فرمایي زما د ټولو مخلوقاتو کې خپله بیبي عایشه بیبي ډېره سبحان الله صحابي حیران شو ځکه چې په هغه وخت کې د بیبي محبت اواز کول دا خلکو دپاره ډېر عیب و نو صحابي ورته بیا فرمایي نه چې زه په دې سړو کې ویم چې په دې سړو صحابو کې به څوک ډېر زیات وخت دي حضور علیه السلام ورته بیا ډېر ښکلی جواب ورکوي وایي زما د عایشې بیبي پلار حضرت ابوبکر صدیق صاحب ډېر وخت دی بیا یې پکې عایشه بیبي راوسته داسې محبت ګوره عایشې بیبي سره حضور علیه السلام کړی یو ورځ حضور سیده عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها اوبه وڅښلې نبی علیہ السلام مبارک ته فرمایي عائشې لږې اوبه ما دپاره پرېږده چې زه هم لږې وڅښم عائشې بیبي په لوښي کې اوبه پرېښودې نبی علیہ السلام مبارک ته فرمایي ای عائشې تا کوم ځای کې خپلې شونډې ایښودلې دي چې زه به هلته خپلې دا پاکې شونډې کېږدم دا محبت دی موږ ته حضور علیہ السلام تعلیم راکوي حضور علیہ السلام مبارک هغه ځکه پاکې خپل مقدس شونډې کېښودلې او اوبه یې وڅښلې حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم شرطم د غصې په حالت کې د جلال په حالت کې تشریف کور ته نه دی وړی چې مبارک په کلم راتلو کور ته نو په مخ مبارک به تبسم په مخ مبارک به تبسم خاندل به تاسو نه خوند کوي چې یو زنانه د خاوند په مسکراهټ په تبسم کې راشي د خاوند د بیبي زړه خوشي کوي نو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها ته حضور علیه السلام یو ورځ فرمایي عائشې کله چې ما ته پته لګېدلې ده چې جنت کې به تو هم زما بیبي وای ما د پاره د هغه وخت نه مرګ ډېر زیات آسان شوی دی چې ته به ما سره په جنت کې هم یې او ما تاسو څه وایي وایي دا بلاګانې به راسره هلته کېږي وایي دې نه به هلته هم نه خلاصېږي خو نه حضور علیه السلام مبارک خپلې بیبي ته څه فرمایي چې ما ته کله نه پته لګېدلې ده چې ته به ما سره هلته جنت کې هم یې نو ما ته دا مرګ آسان شوی دی داسې محبت خپلې بیبیانو سره حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی حضرت سیدہ خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د
د دې مبارک په سر مبارک باندې یو ورځ درد او تکلیف ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورته تشریف وړو بیبي وته فرمایي دا الله رسول په سر مې ډېر درد دی نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي چې خدیجه الکبرى دا ستا په سر درد دی دا زما په سر درد دی یعنی ستا دا تکلیف زما تکلیف دی حضور علیہ السلام د همدردۍ د مینې د محبت اظهار ورسره کوي او کوم تاسو ته خپل بیبي چرته داسې شکایت وکړي بعضې پکې وایي خدای دې مرداره کړي چې خلاص شو داسې پکې شته خاونده نه داسې به نه وي زمونږ دین د دې تعلیم نه درکوي څنګه چې ستا جذبات دي څنګه چې ستا احساسات دي څنګه چې ته خفه کېږي دا بیبي څه ځناوره نه ده دا هم انسان نه ده که نه داسې دا هم خفه کېږي د حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها چې آخري ایام دي خپل بچی حضرت خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ته فرمایي چې بچی لاړه شه خپل بابا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زما دپاره سفارش وکړه چې کله زه وفات شم نو ما به په خپل صادر مبارک کې دفن کړي خپل صادر مبارک کې کله چې دغه پیغام خاتون جنت حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وروړو نو ورته حضور علیه السلام فرمایي چې فاطمی بیبي خپل مور بیبي ته فرمایا چې تا خو صادر دی که خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها مبارکه ما د خپل سرمنه مبارکه وغواړي نو زه به له د خپل سرمنه مبارکه ورکړم خدیجه خو هغه خدیجه ده چې ټول عرب زما مخالف ټول عرب زما د شهید کولو په تاک کې زما د دې تبلیغ دین ناکامولو کې لګیا وو خو دغه بیبي ما سره په هغه سختو حالاتو کې ولاړ دغه بیبي ما سره په شعب ابي طالب کې موجوده وه دغه بیبي خو ماته داسې ګرانه ده چې که دا ما نه خپله دا سرمنه مبارک مو غواړي زه به ورته دا ورکړم او دغه بیبي چې کله دنیا نه پرده شوه حضور علیه السلام په خپلو لاسونو مبارکې په قبر کې ایږدي دا مخ مبارکې ورله قبلې طرف ته وړولو خو د دې دا مخ مبارک به واپس اسمان ته مخامخ شو نبی علیه السلام حیران دی بیا به دا مخ مبارک ورته د قبلې طرف ته وړولو د حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها مبارک دا مخ مبارک به بیا اسمان طرف ته حضرت جبریل علیہ السلام راضی پیغام روڑی دا عرش برین نا ورطا فرمائی چی اللہ تعالی فرمائی چی زان مستڑے کوئے زما حبیبہ دا خدیجة الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دا مخ مبارک با ما طرف تا او ذکر دا دی دا مخ مبارک پس مکہ مانزی نلگو چی دا دی دا مخ مبارک ستا مخ مبارک سر لگی تاسی گورا غیت اللہ شان ورکا نو حضرت سیدہ خدیجة الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام با دا خوشحالی پا وقت کم دیر یادولا عائشہ بی بی فرمائی چی ما تا چا مانے مرشک ندیر آگلے پچی کلا با دا خوشحالی موکوا و حضور علیہ السلام با فرمائی چی کاش خدیجہ میں رسولہ با خوشحالا با او چې کله په حضور علیه السلام ته داسې تکلیف ورسېدو پریشانۍ حالت کې به وایي هغه وخت کې مې خدیجه یاد وکړه چې کاش اوس خدیجه ویل ما له به یې لږه تسلي راکړې نو دا د هغه نیکې بیبي علامت دی چې د خپل خاوند سره ملاتړ وي ګورئ په هغه حالت کې یو خاوند خپلې بیبي ته د څلورو خبرو نصیحت کوي ورته فرمایي زما بیبي زما تا سره ډېر زیات محبت دی ځکه مې خپل ازدواجیت کې راوستی زما په خاندان کې زما په دې کلي کې نورې ډېرې زنانه وي خو ما ځان دپاره ته ځکه منتخب کې چې تا سره مې ډېر زیات محبت دی او که د ما نه داسې څه غلطي شېږي
مانه څه کمی کېږي نو هغې نه چې شمپوشي کوه زه انسان یم مانه به کمی کېږي او که تا نه څه کمی کېږي نو زه به خیر دی په ډېرو خبرو باندې خبره راکاږم. بیا ورته فرمایي چې ما د ډولکي په شان مه وهه ګورې د ډولکي په شان مې مه وهه. بیبي ورته فرمایي چې خاوند د ډولکي په شان به دې څنګه وهه و چې کله زه غوسه یم نو ته ماله جوابونه مه راکوه ځکه چې زه غوسه یم تم جواب راکې غوسه کې نو زما به نوره غوسه زیاتېږي او د دې مثال به داسې وي چې یو پړی څوک راکاږي د دواړو طرف نه چې د دواړو طرف نه څوک پړی راکاږي نو چې دا دواړو طرف نه زور چلیږي آن دا پړی به یو ځای کې اوښتېږي نو کېدی شي ته غوسه کې او زه غوسه کوم او زما ستا د واده چې دا کوم پړی دی دا چېرته ونښتېږي نو که زه غوسه یم نو ماله جواب مه راکوه او چې کله ته غوسه یې نو زه به تاله جواب نه درکوم. دا وصیت ورته نصیحت ورته کوي. بیا ورته فرمایي چې ما سره د خپل راز او د نیاز د مینې د محبت خبرې کوه خو زما د رشته دارانو شکایت به ماته نه کوي چې خور دې دا ویلي دي مور دې دا ویلي دي رور دې دا ویلي دي ځکه چې څنګه ته په خپلو وروڼو خویندو خفه کېږي داسې زه هم په خپلو وروڼو خویندو خفه کېږي نو که ته داسې شکایت کې نو کېدی شي د دې د وجې زما او ستا د راحت او د سکون دا ژوند ختم شي. څلورم نصیحت ورته کوي چې دا زړه دا یو دی په دې وجود کې دې کې یا محبت وي چا دپاره یا پکې نفرت وي نو که پاکې داسې سعادتونه ته وګورې چې هغه قابل نفرت وي نو هغې کې زړه کې زړه یې مه ورکوه هغه نفرت له کوشش کوه چې زما اصلاح کړي او که ما تا کې داسې قابل نفرت عادات و اطوار وکته نو زه به کوشش کوم چې ستا اصلاح وکړم خو نفرت به د هغه عادت په وجه یو بل سره په زړه کې نه ساتو نو زما او ستا ژوند به ډېر ښکلی تېر شي. خاوند له پکار دی چې د خپل کور په افرادو باندې د خرچه کوي ګورې حضور علیه السلام مبارک فرمایي یو دینار هغه دی چې په یو غریب باندې خرچ یو دینار هغه دی چې د غلام په آزادولو کې خرچ یو دینار هغه دی چې په جهاد کې خرچ او یو دینار هغه دی چې د خپل بیبي په بال بچ باندې خرچ وای دې کې ټول نو اوچت اجر والا دینار کم یو دی چې د خپل کور په بچو باندې دی خرچ کړي. حضور علیه السلام مبارک فرمایي چې د صدقې دایره ډېره زیاته وسیع ده خو یو صدقه دا هم ده چې انسان په خپل مینه او محبت سره یو نوړی راوچته کړي او خپل بیبي ته په خوله کې ورکړي وای دا هم بهترینه صدقه ده. ګورئ دا عمل بچانی کړي په دې ډله کې کېدای شي د مولیانو صاحبانو کړی مولیانو صاحبانو نه ګورئ خپلې بیبیانې خوشحاله وي ښه تاسو به چېرته ونرئ چېرته مولانا ښځه مټیزه لاړه چې ګورې عوامو نه تلي مولیان صاحبان چې کوم دی د بیبي په قدر پوهېږي د هغې په حقوقو باندې پوهېږي چې دا څنګه ساتي نو حضور علیہ السلام فرمایي چې خپل بیبي ته نوړی ورکول په مینه باندې دا هم یو بهترینه صدقه ده. ګورئ سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته یو صحابي راځي د خپلې بیبي شکایت کوي ورته هغه بیبي ډېره زیاته بد اخلاقه او زم چې د عمر صاحب مبارک نه مشوره واخلم چې دې بیبي له 1 2 3 ورکړم بس رخصت یې کړم د امیر المؤمنین د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د کور ورې ووهلو ولاړ دی د کور په خوا کې سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د کور خبرې بهر دا صحابي اوري
عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته خپل بیبي فرمایي چې بیا در لسوک راغله اوس خو له کور ته تشریف وروړی ټول ورځ د امارت په کارونو کې مصروف وي کله جهاد ته تشریف وړلی کله د وفد په ملاقات کې مصروف وي چېرته موږ له ټیم راکوه که نه چېرته دې بچو له وخت ورکوه اوس درله بیا څوک راغله د صحابي فرمایي چې زه د عمر صاحب د خندا اورم بهره چې خپل بیبي ته خاندي لګیا دی وایي عمر صاحب مبارک رضی الله تعالی عنہ خپل بیبي ته فرمایي چې څه پاتې دي نور راته څه وایې که بهر لاړ شي څه ښکلی ماحول د صحابو خپلو بیبیانو سره نو وایي بیبي هم په تبسم شوه چې نه بس خبرې به پوره شوې لاړ شي تاسو دا صحابي ته چې بهر راووتو ورته فرمایي چې وایه نوره څه له راغلی وایي چې بس زما کار پوه شوی څنګه وایي ما خو د خپلې بیبي شکایت راوړی و چې زما بیبي ډېره زیاته غوسناکه ده او ډېره تیز زبان والا ده خو ستاسو دا بیبي خو د ما د بیبي نه ډېره تیزه ده عمر صاحب مبارک رضی الله تعالی عنہ ورته مسکی شو ورته فرمایي ای زما ګوره صحابي ګوره زما دې بیبي کې ډېر ښه عادتونه هم شته ګورئ دې کې ډېر ښه عادتونه دا شته چې زما بغیر موجودګۍ کې زما د حیا ډېر خیال ساتي زما د عزت ډېر خیال ساتي زما د بچو ډېر خیال ساتي زما د کور د اشیاو ډېر خیال ساتي عبادت گزاره ده ډېره وفاداره ده ډېره او بیا د عمر صاحب ښځه ده نو زه هم تیز یم نو زما بیبي به هم لږه تیزه وي که نه خیر دی دا یو عادت دی پکې له ښه نه که نه ځکه خو قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي چې وعاشروهن بالمعروف تاسو خپل بیبیانو سره بهترینه مناسبه زندګي تېروئ فإن کرهتموهن که چېرې یو عمل په دې کې تاسو ته ناخوښه وي فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الله تعالی فرمایي شاید کېدی شي چې تاسو یو څیز ناخوښه ګڼئ او هغې کې الله تعالی تاسو دپاره ډېر زیات خیر ښودلی وي نو د بیبي په تیز زبانۍ باندې صبر کول ګورې دې کې ډېر زیات اجر دی یو درویش تېر شوی دی زموږ د تقادري سلسله کې هم دی سیدنا ابوالحسن خرقاني رحمت الله تعالی علیه دته یو مرید راغی د کور ورې وهلو د خپل مرشد پاک د کور ورې وهلو کور نه ورته بهر اواز کېږي چې څوک یې وایي زه د صاحب مرید یم زما شیخ او مرشد شته نو بیبي اخوانه جواب ورکړي ښه ته موزګار یې ته هم موزګار یې مرید حیران شو وایي زه لاړ شه پیر صاحب په دې چېرته په ځنګل کې هو هو کوي لګیا وی دا مرید ځنګل طرف ته روان دی خو په زړه کې وایي چې زما دا پیر صاحب دی خپلې بیبي سره دا واسکه تېری لګیا دی دا خو ډېره تیزه بیبي ده خو چې ویې کته د ځنګل طرف نه د ابوالحسن خرقاني رحمت الله تعالی علیه په ازماري باندې سور دی ورا روان دی سبحان الله دا مرید په زړه کې وایي چې کور کې د څه حال دی او بار په ازماري باندې ګرځي کور کې څه حال دی ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه د فراست په نظر چې ورته وکتل ورته فرمایل بچې مه حیرانېږه دا زمری چې زما تابع دی دا ځنګل ټول مخلوق چې زما تابع دي نو دا زما د ریاضاتو د مجاهداتو په وجه تابع نه دي ګورې زه د دې خپلې بیبي په بدزبانۍ باندې صبر کوم د دې په وجه دا ټول د ځنګل ځناور زما تابع دي ګورې داسې لویه مرتبه بیا الله تعالی ورکوي ګورې او یو د الله ولي د هغه هم بیبي داسې لږه تیزه وه تانی به ورته ورکول چې هر ټیم په مسلم باندې ناست دی ذکر کې او دا کې هغه کې دنیا کوم ځای ته ورسېده او ته لګیا دی هو الله الله کې دا د الله ولي یو ورځ ځان سره سوچ وکړو چې راځه نن د خپلې بیبي ته لږ څه کمال وښایه کېدای شي لږه ودې مني د کور نه بهر وتو او دعا وکړه چې یا الله ماله دا طاقت راکړه چې لږ زه په هوا والوځم مستجاب دعوات ولیو په هوا شو د کور نه ګیر چاپیره تاویږي لګیا دی
دی بی بی چې په نظر پرېوتو دی لاندې راکوشو سایډ ته چې کور ته دننه تشریف وروړو بی بی ورته وایي چې ها تم ټوله ورځ عبادتونه کې ذکرونه کې اوس مې په هوا کې یو سړی وکتو الوتو لګیا و ته چېرته په هوا الوتې دا الله ولی ورته وایي چې اعوذ بک نه خو دا ځکه د خپې ککې وي ما ویل چې دا مونږ دی هغې باندې م راځي نه شو نو تاسې پکې وي زموږ د نقشبندي سلسلې او صاحب تېر شوی دی تقریبا 1970 کې پرده شوی دی 120 سال عمر او ډېر کمال خاوند و 120 سال عمر د حمدالله جان ډاګی سے مبارک رحمت الله علیه د هغې شاګرد او زموږ د نقشبندي شیخ دی د هغه بي بي هم داسې تیزه وه د اولیا نیکانو پاکانو کې یو صبر به الله ایښودلی نو د دې مبارک نه به دا پټکی لرې لړه داسې تیزه وه د ګیرې نه به یې راغلو د پیر صاحب زوی راغلو د سالک آباد شریف باغداري پیر صاحب زوی چې د دې خپل د والد صاحب د مرید د حالات وکتل چې زما د والد صاحب د مرید خو ډېر بد ژوند دی نو حکم یې ورته وکړو چې زه بیا راځم چې تاسو دویم واده کړی وي باباجي ورته وفرمایل چې صاحبه زه دې سره خوشحاله یم دې امتحان کې زما له خوند میلاویږي دې کې ماته یوه لذت میلاویږي وایي نه دا زما حکم دی چې زه بیا راځم چې تاسو دویم واده کړی نو بیا د خپل پیر صاحب د بچي په حکم باندې باباجي دویم واده او دعا کې به فرمایل چې مخکینی بیبي کله وفات شوه نو دعا کې به فرمایل یا الله زما دا بیبي زما په حق کې راوړي شي ما ورته هر څه بخښلي دي ما ورته هر څه بخښلي دي زموږ مرشد پاک صاحب مبارک رحمت الله علیه زه په خپله هغه موقع باندې کور کې موجود وم زموږ مور بیبي ته فرمایي چې زه خو بهر داسې د خدای نعمتونه خورم او د هغې کې خو ستا ما سره حق کېږي ځکه چې حضور علیه السلام فرمایي چې کوم خوراک تاسو پخپله کوئ یا به په خپلو بیبیانو کوئ چې څنګه بهترین لباس تاسو اچوئ یا به په خپلو بیبیانو ته به هغه لباس اچوئ نو زه تا نه معافي غواړم زمونږ والد صاحب مبارک خپل زمونږ مور بیبي ته فرمایي که زه چېرته داسې بهترین به خوراکونه کوم نو ما ته معافي وکړه ما ته خپل حق معاف کړه اسنه چې په ورځ د محشر کې ستا په دې حق کې الله تعالی راوړي شي زموږ مور بیبي ورته فرمایي چې ما تاسو ته دا خپل حق معاف کړی دی اولیاء نیکان پاکان ګورې داسې بیا د احتیاط جو تېری ګورې ښه الله تعالی دې زموږ نیکې بیبیانې نصیب کړي هغه یو بیبي وه یو پیر صاحب له تلې وه ورته وایي چې صاحبه زما خاوند دی او ما سره سم نه دی داسې څه تعویض راله وکړه چې د خاوند مې تابعداره شي پیر صاحب ورته وایي چې داسې کار دی چې ته به ماله د ازمري د بریتو ویښته وروړې هغه تعویض کې به هغه بندومه نو څنګه چې د ځنګل ټول ځناور دی ازمري ته تابع دي داسې به ستا ته د خاوند تابع شي د زنانه حیرانه ده چې زه به د ازمري د بریتو ویښته څنګه وروړم یو ګاونډی ته ویلې ګاونډی ورته وایي چې دا خو اسان کار دی خوا کې هسې ځنګل دی لږه لږه غوښه اله ازمرو ته ږده او لرې ترې ودرېږه نو ازمري چې هغه غوښه خوري نو ورور به تا سره مانوس شي تا سره به عادت شي تا به وپېژني په سبا ورته نوره غوښه کېده خو لږه قریبه ورته ودرېږه په درېیم ورځ ورته نوره غوښه کېده خو عینه قریبه ورته ودرېږه نو ورور د ازمري به تا سره مخته شي هغې به دا خو ډېره ښکلې خبره دې دغه عمل شروع کړو په میاشت نیمه کې دې د ازمري چې کور د ځنګلو هغې ځان سره ټول عادت کړ دا به ورسره جوخته ناسته وه او زمرو به خوراکونه کولو دې به پې لاس وهلو څه به ورته زمرونه ویل ناګهانه دې موقع وموندله د ازمري د بریتو نه ویښته راکاږلو
او په منډه منډه پیر صاحب لراله چې دا واله د زمري د پریتو وخته پیر صاحب ورته ویلې چې دا خو تعویض کې څنګه بندو هغه زنانه ته حیرانه ده چې ولې وای دې کې تعالی ما یو سبق درکولو ورته د ځنګل زناور سره ښه اخلاق استعمال کړه هغه د ځنګل زناور ستا خپل رااله نو ستا خاون خو یو انسان دی کته هغه سره ښه اخلاق استعمال کړه هغه ستا تابعدار نشي نو ته خاون سره ښه اخلاق استعمال کړه د خاون ستا دی د بل چا نه دی نو بعضې بیبیانې داسې وي چې خپل خاوندانو سره ډېره بد اخلاقي کوي ګورئ او دغه خبره هم یاد ساتئ چې په سړو باندې په مخلوق کې زیاده حق دا د والدینو دی ګورئ او په زنانو باندې په مخلوق کې زیاده حق دا د خاوند دی ګورئ دا د خاوند دی صحابی رسول دی حضرت علقمه رضی الله تعالی عنہ د زنقدن حالت ته حضور علیه السلام ته پیغام راوی او صحابي ته پیغام ورسول چې حضرت علقمه رضی الله تعالی عنہ زنقدن دې کلمه حق نشي ویلي حضور علیه السلام مبارک حضرت بلال حبشی رضی الله عنه نور صحابه لیکل چې راشد تلقین ورته د کلمه وکړي کلمه تلقین ورته کوي کلمه نشي ویلي حضور علیه السلام تشریف وروړو بیبی ورلره وستا بیبی ته علقمه صاحب څه عملو بیبی فرمایي چې علقمه صاحب چې تاسو سره ناس پاس کوو تاسو سره به عبادت وکړو یو خبره ده چې مور ته نه خپه ده مور ته خپه ده حضور علیه السلام مبارک فرمایي چې مور بیبی رو وړي یو حکایت کې راځي چې نه حضور علیه السلام خپل وای دی مور بیبي ته تشریف وړو ځکه چې هغه ډیره ضعیفه وه وای حضور علیه السلام مبارک ورته فرمایي چې بیبي د خپل بچی ته علقمه صاحب ته بخښنه وکړه بیبي ورته فرمایي مور بیبي ورته فرمایي چې د الله رسوله که دا حکم ستاسو ما معاف کړی دی او که اختیار راکړې نو دې نه معاف کړم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ولې نه معاف کړي وایي زه خپه کړی یم د ډېره زیاته پسې خپه کړی وایي ما ته به سپک کتل او خپلې بیبي ته به اوچت کتل زما خبرې ته به څه فوقیت نه ورکول او خپلې بیبي ته به اوچت کتل نو زه ډېره د خپه کړی حضور علیه السلام مبارک ته بیا فرمایي چې معافي کا آخره حالت دی دا بیبي ورته بیا فرمایي که ستاسو حکم وي نو معاف کوم که اختیار راکړې نه معاف حضور علیه السلام مبارک د حکمت نه کار اخلي صحابو ته فرمایي چې زه دا پورې نه معاف کوي نو داسې کار وکړئ چې خشاک راجمع کوي چې د علقمه رضی الله تعالی عنه پکې وسوځو بس دا مور بیبي په دې خبرې سره زړه نرم شو وی ویلې چې زما د بچې بولې تاسو سوځوئ حضور علیه السلام مبارک ته فرمایي چې اسبم د اور په جهنم کې سوځي نو دې مور بیبي فرمایي چې نه ما معاف کړی دی ما د خدای د رضا دپاره معاف کړی دی حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د علقمه صاحب د کور چوکاټ کې زما خپې وي چې ما د علقمه صاحب د کلمې اواز اورېدو وی په دغه موقع باندې حضور علیه السلام فرمایي چې څوک خپلو بیبیانو ته په خپلو والدینو باندې فضیلت ورکوي فوقیت ورکوي په هغې باندې د الله تعالی د ملایکو د ټولو انسانانو لعنت وي ګورئ نو کوشش کوئ چې مور پلار پرې خفه نه کوئ ګورئ د خپلو بیبیانو دپاره داسې نه یم چې بیبیانې تاسو وهئ او تاسو کوم دی رټئ نه د بیبي خپل ځای باندې حق دی خو دا والدین کمزوري شوي وي دی په وړه وړه خبر خوشحالیږي په وړه وړه خبره خفه کېږي د دې ذهنونه کمزوري شوي وي د بلډ پریشر بیماران وي د شوګر بیماران وي نفسیاتي چې کوم دی هغه بیماران شوي وي نو ته خپله بیبي پیاوه که زما دا پلار زما دا مور تا ته څه غوسه وکړي تا ورټي نو ته به ګورې زما په خاطر باندې مخ ورته نه راګرځې ته به د هغې ادب کې
دا به ته خپله مور ګڼې ګورې هله به بیا داسې کور قایموي ګورې الله تعالی دې زموږ د ټولو کورونه په اتفاق باندې ودان آباد ولري کوشش کوئ چې خپل کور ته په خندا باندې ځئ ښکلی ماحول جوړوئ خپل بیبي سره ښکلي انداز سره خوش طبیعتي کوئ حضور علیه السلام فرمایي چې نیکه بیبي هغه ده چې خاوند او نیک خاوند هغه دی چې خاوند بیبي ته وګوري او بیبي خاوند ته وګوري دواړه په یو بل په کتو باندې خوشحاله شي او حضور علیه السلام فرمایي چې تاسو خپل زنانو ته فرمایي چې تاسو خپل خاوندانو ته ځان مزین کوئ او سړو ته فرمایي چې تاسو خپل بیبیانو ته ځان مزین کوئ عباس رضی الله تعالی عنہ چې کله کور ته دننه تشریف وړو مبارک به د خپله جوسه مبارکه ټوله سیټ را سیټ کړه ځان به ښه ښکلی کړو دننه به هله کور ته تشریف وړو ګورې چې دې بیبي ته ښکلی ښکاره داسې بیبیانو له پکار دي چې د خاوند د راتلو وخت شي د ډیپټۍ نه نو غشته دا دې لپاره دا جایز دي چې دا د ښکلی میک اپ وکړي بنو سنگار دیو کی زما د خاوند راتلو وخت دی باندې به الله تعالی ته خوشالي کوي الله ته راضي کوي او چې دې د خاوند زړو کټونو دې نه رب راضي شو او زمګه سلیم خان نور چې کوم دی د ټول ورځ په سړک باندې ولاړی او رنگارنګ مخلوق دی وګوري رنگارنګ زنانه دی الله تعالی دې معافي کړي سبا خو به حیا ډیر ده او دې کور تراشي او بیبي د دمه کپتی کړي نو دې وځي چې دا په هر څو دا کور کسی دی ها نو دې زنانه له په کار دي او سړو له په کار دي چې خپل یو بل ته چې کوم دې ځان کولې کوي ګوري نو کوشش کوي چې خپل کورونه په اتفاق باندې ودان لري او برداشت ځان کې پیدا کوي وړي وړي خبرې د خپل بیبيانو ځان ته مودروي زموږ پښتانه الله دې معفو کړي چې کله بیبي سره خلی یو عیب پکې رانه وي ګوره تا کې دا عادت خراب دی تا کې دا عادت خراب دی خو ته لږ سوچ وکړه چې ستا د بیبي پنځو وختو مزګزاره ده وفاداره ده ستا د مېلمنو خیال ساتي ستا د بچو خیال ساتي ستا د حیا عزت خیال ساتي سوچ خو لږ دې ته وکړه تا کې په خپله څومره ډېر عیبونه دي ته خو په خپله هم د عیبونو نه ډکې ځان ته دې چېرته کتلي دي خو بیبیانو ته مونږ دا پښتانه بس دا بیا مخې ته مخې ته کړو هغه یو سړی خپلې بیبي باندې را باندې کړو او ناګهانه یو ښځې په دیوال سر اوچت کو یا الله خښتې دې خیال مه کړي چې هغه دا خبره وکړه هغه خښته راواخېسته پر سر یې ویښته زموږ د پښتنو بیا داسې حال دی الله دې زموږ د ټولو کورونه په اتفاق ودان آباد ولري درود شریف وایي چې دعا وکړو اللهم صل علی